بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 26 سے الدرس الرابع شروع ده. تذکیر و تانیث والا باز شروع ده. تذکیر معنی د مذکر او تانیث معنی د مؤنث. د مذکر او د مؤنث باز شروع ده. د دې مخکې موږ شپږ خبرې د تذکیر او تانیث باره کې کړې وي چې مذکر او مؤنث د مذکر نه به مؤنث څنګه جوړې نو اخیر حرف له زبر ورکې اخره کې ورسره ګول تاو لګوه دغه د مذکر نه مؤنث شو. بیا الف مقصوره والا او الف ممدوده والا دغه مؤنث دي. نو دا درې د مؤنث علامات دي. ټیک شو. یو ګول تا، یو الف مقصوره، یو الف ممدوده. الف مقصوره ګورئ دې ته وایي ښه چې داسې یا وي او کړه زبر دې ته الف مقصوره وایي. لکه حسنا، حسنا. دغه شانتې دی کبرا، کبرا. ٹھیک شو. نو دې ته الف مقصوره وای، دا مؤنث وي. ٹھیک شو. دویم دی الف ممدوده چې یو حرف باندې زبر وي، د زبر نه وروسته الف وي او د الف نه وروسته حمزه وي. داسې قسمه وي. نو دلته کې په دې باندې اکثر مد وي. دې ته الف ممدوده، ممدوده د مد نه وته چې په دې باندې مد کیږي. لکه صحراء، صحراء. وګوره په دې را باندې زبر دی او د رب زبر نه وروسته بیا د الف مده دی او اخره کې په دې باندې حمزه دی. نو دې ته الف ممدوده وایي. ټیک شو. دغه شان زهراء، زهراء. بيضاء، بيضاء. سوداء، سوداء. نو دې ته مونږه الف ممدوده وایو. نو یو دا د مؤنث علامت دی، یو دا الف ممدوده والا دی مقصوره والا، او یو دا ګولتا، ګولتا. دا د مؤنث علامات دی. د دې نه علاوه چې نور کوم مؤنث دي هغې ته بیا مونږه مؤنث سماعي وایو، یا ورته معنوي وایي چې معنی نه پته لګي چې دا مؤنث دی. لکه زینب، زینب اوس دا د ښځې نوم دی خو دې کې زینب، زینبو. نو دې کې وګوره نه دا الف ممدوده شته. ټیک شو. نه پکې الف مقصوره شته، نه پکې الف ممدوده شته، نه پکې ګول تا شته. دا درې ونه علامتونه د مؤنث پکې نشته، خو دا بیا مؤنث دی ځکه زینب همیشه د ښځې نوم وي، د سړي نوم نه وي. ښه. نو دې ته بیا مونږ وایو معنوي مؤنث، مؤنث معنوي ورته وایو. او دې ته وایي مؤنث لفظي چې مؤنث علامت پکې دی. او یو وی مؤنث سماعي، سماعي معنی چې عربو نه موریدلی. لکه اوس ید دی، ید، یدن. دا اوس مؤنث دی. ٹھیک شو. لاس. نو دا جوړه جوړه اعضا چې دي دا مؤنث دي. د بدن چې کوم جوړه جوړه اندامونه دي دا مؤنث دي. اوس عین دی، عین سترګې ته وایي، نو دا مؤنث سماعي دی. ٹھیک شو. دغه شانتې دی بیا اذن، اذن غوږونو ته وایي، اذن، اذنن غوږ. دا مؤنث سماعي دی ځکه جوړه جوړه دي. نو دې ته مؤنث سماعي وي. دغه شان د هواګانو نمونه شو، د اور نمونه شو، د شرابو نمونه شو، د ملکونو خارونو نمونه شو، دې ته مؤنث سماعي وي. ټیک شو. عرب ورته مؤنث وایي. موږ بس اوس پنځم نمبر دی موږ سره وایي د بعضې اسمونو په آخر کې، د بعضې اسمونو په آخر کې ګول تا، دا ګول تا وي. د بعضې اسمونو په آخره کې ګول تا وي، خو د هغې استعمال د مذکر دپاره کېږي ځکه چې هغه مذکر وي. لکه طرفتو چې دی که نه، طرفتو دا د یو شاعر نوم و، د دې په آخره کې دا د ګول تا شته. دا لفظي مؤنث دی خو معنی لحاظ سره دا د مذکر دپاره استعمالیږي، نو مذکر دی. دغه شان خلیفتون چې دی که نه آخره کې ګول تا شته، دا لفظ مؤنث دی خو دا لفظ چې دی که نه دا د مذکر دپاره استعمالیږي، او معنن چې دی دا معنن مذکر دی او لفظا مؤنث دی. ښه. لفظونو کې خو دا مؤنث دی، علامت پکې د مؤنث شته، خو معنن چې دی که نه دا د مذکر دپاره استعمالیږي. خلیفتون معنی د مسلمانانو بادشاه، خلیفه، خلیفه. علامه، علامتون دی نو دا ویل کېږي علامه، علامه. ډېر لوی عالم ته وایي، غټ عالم ته علامه وایي. نو ګورئ لفظونو کې خو پکې ګول تا شته، ګول تا پکې شته. لفظي لحاظ سره خو دا لفظ مؤنث دی خو معنی لحاظ سره دا د یو عالم دپاره استعمالیږي. ټیک شوه. ښه. دا طلحه، طلحتو دی، طلحتو. نو دا طلحه چې دی که نه دا ګوره دا لفظي لحاظ سره دا مؤنث دی ځکه آخره کې ګول تا ده، خو د معنی لحاظ سره دا طلحه چې دی دا همیشه د سړي نوم وي، د ښځې نوم نه وي.
ټیک شو. نو بعض وخت کې به داسې اسمونه وي چې په اخره کې به ګول تاوي خو هغه د مذکر دپاره استعمالیږي ځکه هغه لفظ خو لفظي لحاظ سره خو مؤنث وي علامت پکې د مؤنث وي خو معنی لحاظ سره هغه د مذکر دپاره استعمالیږي لکه طرفتو دا د یو شاعر نوم دی طرفه ورته وایي ټیک شو. او خلیفه دا د مسلمانانو بادشاه نوم دی. علامه ډېر لوی عالم ته وایي. طلحه د سړو داسې نومونه دي چې هغې اخره کې ګول تا شته. اسامه دی اسامتو داسې وګورئ اسامه. حمزتو وګورئ اخره کې پکې ګول تا شته خو دا د سړو نومونه دي. نو بعض وخت کې به داسې یو لفظ هم وي چې لفظي لحاظ سره به مؤنث وي خو معنی لحاظ سره به د مذکر دپاره استعمالیږي. نو دا اوس اسامه دا لفظي لحاظ سره خو مؤنث دی دا د مؤنث علامت پکې شته خو دا اسامه نوم دا د مؤنث نه دا د مذکر دی. ټیک شو. او شپږم نمبر وایي یاد ساتئ څنګه چې په اعرابو کې اعراب به نه وایي اعرابو کې څنګه چې په اعرابو کې او په تعریف و تنکیر معنی معرفه او نکره. تعریف معرفه ته وایي تنکیر نکره ته وایي. څنګه چې په اعرابو کې او په تعریف و تنکیر کې صفت چې ده که نه صفت موږ د موصوف او صفت باس کوو. څنګه چې په اعرابو کې دا صفت د خپل موصوف تابع وي او دغه شانتې په معرفه او نکره کې د خپل موصوف تابع وي نو د خپل موصوف په شان وي. همدغه شان به په تذکیر و تانیث مذکر او مؤنث کې هم یو شانتی وي. لکه چې څنګه موصوف وي که نه که موصوف نکره وي نو صفت پم نکره وي که موصوف معرفه وي صفت پم معرفه وي که موصوف باندې زبر وي اخري حرف باندې نو په صفت پم اخري حرف زبر وي. زه تاسو ته دلته کې لیکم یو څو مثاله ګورئ ورته. مسلمون دی زه تاسو ته لیکم رجل صالح وګورئ په دې رجلون پر اخري باندې پیش دی که نه دا رجلون موصوف دی چې موصوف باندې اخري حرف باندې پیشونه یې که نه نو په دې صفت باندې هم په اخري حرف دغه راولي دا دوه پیشونه به راولي. اوس وګورئ دا نکره دی موصوف نکره دی نو صفت هم نکره دی. او اوس زه موصوف معرفه کوم الرجل نو دا موصوف معرفه شو ځکه الف لام په شروع کې راغی نو دا صفت په مولا اوس معرفه کې الصالح ٹھیک شو. دغه شانتې وګورئ موصوف وګورئ دا مذکر دی نو دا صفت مولا مذکر دی. ٹھیک شو. او چې په موصوف باندې زبر راشي که نه یعنی الرجل رجلا صالحا بیا به وګورئ رجلن نو په دې خبر باندې به ولا دوه زیرونه راشي صالحن. وګورئ چې په موصوف باندې دوه پیشونه دي نو په صفت هم دوه پیشونه دي. چې په موصوف دوه زبرونه رااله نو په صفت هم دوه زبرونه راځي. چې په موصوف دوه زیرونه رااله نو په صفت هم دوه زیرونه راځي. او چې موصوف معرف شو یعنی معرفه شو نو صفت هم معرفه شو. موصوف په شروع کې چې الف لام ولګي نو صفت په شروع کې به الف لام لګيږي. ٹھیک شو. اوس درته بله خبره کوي و چې موصوف موږ سره مذکر وي که نه اوس اگر موصوف مذکر دی نو صفت هم مذکر دی. ٹھیک شو. نو اوس په مونږه دا موصوف چې دی که نه دا به مونږ مؤنث والو داسې به والوې امرأتن نو اوس په صالحون نه وې صالحتن به وې دا صفت په مولا مؤنث راولي صالحتن. ٹھیک شو. بیا داسې وایي امرأتن صالحتن بیا داسې وایه امرأتن نو همدغه شانته ولیکو صالحتن
وګورئ دلته په موصوف باندې دوه پیشونه دي نو په صفت په هم دوه پیشونه راځي چې په موصوف دوه زبرونه راشي نو په صفت په هم دوه زبرونه راځي او چې په موصوف دوه زیرونه راشي په صفت په هم دوه زیرونه راځي او چې په موصوف باندې الف لام راشي نو په صفت په هم الف لام راځي. اوس په موصوف الف لام راولئ الامرأة الصالحة وګورئ چې دلته په امرأه باندې په شروع کې الف لام ولګي نو په صالحه باندې هم الف لام لګيږي. ٹھیک شو. نو ګورئ چې موصوف باندې چې موصوف مذکر وي نو صفت په مذکری، که موصوف مؤنث وي صفت په مؤنثي، که موصوف باندې پیشونه نو په صفت په پیشونه، چې په موصوف زبرونه په صفت په زبرونه، په موصوف باندې زیرونه په صفت په زیرونه وي، په موصوف باندې الف لام راشي په صفت په الف لام راشي. نو دا صفت چې کنه دا د موصوف تابع دی. دا وګورئ دا صالحتون صفت دی نو دا د موصوف تابع دی چې موصوف باندې سوي کنه چې په دې موصوف سوي نو په صفت په ماغوي، چې په دې موصوف الف لام راشي په صفت په الف لام راځي. ٹھیک شو. همدا قشانته وګورئ چې په موصوف باندې دوه زیرونه راشي کنه نو په صفت په ماغه شانته راځي، په موصوف دوه زبرونه رااله په صفت په دوه زبرونه راځي، په موصوف الف لام راغی دا موصوف ته په د الف لام راغی په صفت په الف لام راځي. ٹھیک شو. نو څنګه چې موصوف وي هغه شانته به ور سره صفت وي. نو دغه مونږ ته وایي و چې یاد ساتئ څنګه چې په اعرابو کې اعراب د زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي ښه، څنګه چې په اعرابو کې او په تعریف او تنکیر، تعریف معرفت ته وایي او تنکیر نکره ته وایي. معرفت څه ته وایي چې په شروع کې الف لام راشي هغه معرفه وي، او تنکیر څه ته وایي چې هغه نکره وي، الف لام پې نه وي یا په دو پیشونه یا دو زبرونه یا دو زیرونه هغه ته نکره وایي. نو معرفه او نکره کې صفت د خپل موصوف په شان وي. ٹھیک شو. چې موصوف څنګه وي صفت په همدغه په شانتي وي. همدغه شان به په تذکیر او تانیث مذکر او مؤنث کې مذکر او مؤنث کې هم یو شانتي وي، چې موصوف مذکر وي صفت په مذکر وي، که موصوف مؤنث وي صفت په مؤنث وي. ٹھیک شو. اوس سلسله الفاظ نمبر 3 بلده. بلدتون ده عربي وای بلده، دا ګولتا ها ساکنه وای. بلده معنی د خار، شدید معنی د سخت، طالع معنی د طلوع کېدلو والا یعنی راختلو والا. نور راخیږي کنه نو هغه ته وای نور طلوع شو، طلوع الشمس ورته وای، طلوع الشمس نور راختل، نور راوختو. نو طالع معنی د طلوع اردو کې وای طلوع ہونے والا، او ما په پښتو کې لیکلي راختلو والا. غارب معنی د غروب کېدلو والا، ماخام کې دا نور پریوزي کنه نو موږ وایو یاره غورځېدلو والا. په عربی کې ورته غارب وای، غارب الشمس. او راختلو ته په عربی کې طالع وای، او مونږ ورته په اردو کې مرته وای طلوع ہونے والا. ٹھیک شو. مونږ ورته په پښتو کې وایو راختلو والا. نور راخیږي کنه نو هغه ته وای طلوع الشمس، او چې نور پریوزي هغه ته وای غارب الشمس یا غروب الشمس ورته وای. او فاطمه دا د یوې ښځې خاص نوم دی. قصیر معنی د لنډ، یعنی یو لنډې وي یو اوږد وي نو هغه لنډي ته چې دی قصیر وایي. قصیر بونا ورته مونږ وایو یا ورته لنډې وایو. ٹھیک شو. لنډې کس وي نو هغه ته قصیر وایي. یا دا اوس وګورئ دا دواړه قلمان چې یو کې نو دا اوس طویل شو، طویل. اوس دا یو لري کې دا موږ سره قصیر شو. قصیر معنی لنډ او طویل معنی اوږد. او مطمئن معنی اطمینان والا، مطمئن معنی اطمینان والا. او نهر ته وای، نالی ته وای. ٹھیک شو. الحکیم معنی حکمت نډک، حکمت والا یا دانا، عقلمند، هوښیار. صادق معنی رښتیا ویلو والا، صادق معنی رښتیا ویلو والا. طویل معنی اوږد، ور قصیر معنی لنډ او طویل معنی اوږد. فریضه معنی فرض یا ضروری کار، فریضه فرض ته یا ضروری کار ته. القرآن قرآن شریف. قلب زړه، او موقدتن بل شوی، او اردو کې وای بلکای ہوئی، بل کړه شوی. ٹھیک شو. موقدتن بل کړه شوی، دا سه ورته لیکو بل کړه شوی، بل کړه شوی، بل کړه شوی. ٹھیک شو. نو امید دې په دې په شوی ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا دا ځان سره په کاپو کې ولیکئ او دوباره وره ان شاء الله تاسو په دې درس باندې ډیر ښه پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المنام والله اعلم بحقیقة الكلام.